اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زم لطیف الله خان عمرزی او ما سره مرستیال د ملکه خالد. قدرمنو څنګه تاسو ته پته پروګرام روزانه 9 بجو نه تر 11 بجو پورې د پی ټی وی نېشنل نه بالکل نیغ په نیغه تاسو ګورئ. زموږ کوشش دی چې تاسو سره دغه کم ټایم زموږ او تاسو په شریکه دی چې دا ښه او ښایسته تیر شي او تاسو ته پکې ښکلي او ښایسته پروګرامونه هم وښایو او تاسو سره داسې خبرې وکړو چې په زړه پورې وي، په تاسو ښې ولګي. د یو بل نه زده کړه هم ډېره ښه خبرې چې سړی یو بل نه زده کړه وکړي. بعضې خبرې به داسې چې به تاسو سره ډېرې ښې خبرې موږ ته یې د ټلیفون په لیکه به ووایه، موږ به یې د نه زده کړه وکړو. بعضې به داسې خبرې چې زه به وکړم یا ملکه خالد به وکړي او هغه به ستاسو په زړه ولګي او بلکې هغه به یو داسې خبرې چې ستاسو په زندګۍ کې به په یو ځای کې په کار راشي. نو د دې وجې نه موږ چې دا کم زموږ ناسته ده یا که پاکستان کې زموږ ملګري دي او که د پاکستان نه بهر دنیا کې دي، که په ګلف کنټري کې دي، نو هغلته خو زموږ پروګرامونه ډېر کتی شي ځکه چې د بهر ملګري څونه چې راشي نو هغوی وایي یاره زموږ د پی ټي وي نېشنل د خیبر پښتونخوا ټایم ډېر زیات خوښېږي او موږ دې ته ډېر په پابندۍ سره کښېنو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ته په پابندۍ سره کښېنئ او دا پروګرام خو هم ستاسو دپاره دی او ستاسو دپاره هم کوشش کړی دی چې ښه او ښایسته ټایم تېر شي. بهرکیف خبرې به هم کوو خو زه وایم چې مونږ سره یو میلمنه ده او د میلمنې تعارف په زه ملکه خالد وکړي. نو ښه منئ؟ بالکل جی، ستاسو ډېره مننه. ستاسو هم ډېر ښکلې طریقې سره د پروګرام آغاز وکړو. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده هره ورځ زموږ کوشش وي چې میلمانه مونږ سره وي، ځکه چې وایي چې میلمه کوم ځای ته چې میلمه راځي هلته ډېر برکتونه وي. نو د میلمه هسې هم ډېر زیات برکت وي او بیا تېر په تېره زموږ میلمانه چې دي هغه خو د خپل چې کوم د هغوی ژوند دی، د ژوند هرې شعبې نه چې موږ میلمانه راولو نو د هغوی یو داسې سټوري وي، یو داسې معلومات وي ورسره، یو داسې د هغوی انفارمیشن وي چې هغه زموږ کتونکو لپاره ډېر زیات مفید هم وي. نو نه یوازې دا چې موږ داسې میلمانه راولو چې هغوی خپل ژوند ډېر وخت لکه ډېر ایکسپیرینس ډېر تجربه یې ورسره او هغوی راغلي دي، بلکې زموږ کوشش دا وي چې زموږ نوی نسل چې دی هغوی نه هم سټوډنټس چې کوم دي هغه هم راولو چې هغوی څه کوي لګیا دي او څومره مهنت کوي، څومره جدوجهد کوي او څه ستړي کوي خپل ژوند سره. نن زموږ چې کومه میلمنه ده د هغوی تعلق د طب شعبې سره په دې حواله دی څنګه چې تاسو ته پته نن سبا مخ پخوا خو به ام بي بي اس به چې وکړو نو چې ډاکټر صاحب دی، نو اوس هغه میډیکل ډاکټري کې هم ډېرې شعبې راغلي او هغه مختلف شعبو کې اوس بیله بیله ډاکټري کېږي او بیل بیل د هغوی ماهران دي. نو موږ سره چې کوم میلمنه ده هغه د ماریا منیر او هغه چې دی نو وعلیکم السلام. تاسو ته ډېر زیات موږ هرکلی وایو، ډېره مننه چې تاسو راغئ. ماریا چې دا زه کتونکو ته لږ دومره تعارف وکړم چې ماریا چې ده هغه لګیا ده ام فل کوي نیوټریشن کې او نیوټریشن ته موږ په پښتو کې وایو چې غذایي ماهره ده. نو غذایي ماهران چې دي موږ ته ځکه ضروري دي چې کوم ستاسو صحت دی او چې کوم زموږ صحت دی نو دې ته د غذایي مشورو ډېر ضرورت دی. یاره باسم ملکه داسې دي چې د نیوټریشن زموږ دی بلکې زیات په دې پکار دي چې زموږ زیات خلک چې کوم دي هغه لږ د غربت سره تعلق ساتي او په دې غربت سره په تعلق کې دا دی چې زموږ ماشومان چې کوم دي کنه خاص کر ماشومان هغوی ته دا مسله ډېره د نیوټریشن دا مسله د کمزورۍ د خوراک ده او هغوی اکثر د هغوی گروت نه کېږي او دا چې یو طرف ته هغه خلک دي چې هغوی بیا ډېر زیات او د دې لپاره مختلف انجوګان هم کار کوي چې په دغه خو انجیو سره موږ ډېر په فخر دا خبره کوو که انجیو یا هر خو زموږ د دې ځمکې د دې خاورې چې کوم زلمی کول دی او چې کوم خلک دي هغوی ډېر زیات قابل دي او د دې مثال ماریا منیر ده. ماریا منیر تاسو ته موږ هرکلی وایو، ډېره مننه تاسو راغئ. اول خو به تاسو دا راته ووایي خپل پیژنګلو نامه تعلیم چرته نه، نامه خو ظاهره ده موږ تاسو ته ټول خپل کتونکو ته وویله تعلیم هم چرته نه څنګه او کم کم ادارو نه او څنګه دې طرف ته راغئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې ما خپل تعلیم کړی دی فارورډ سکول نه، بیا ما خپل اف اس سی ایډورډز کالج نه پېښور نه هم کړی دی، بیا هغې نه پس زه رالم دلته اګریکلچر یونیورسټي نه ما بی ایس هیومن نیوټریشن کړی دی او اوس زه لګیا یم ایم فل نیوټریشن هیومن نیوټریشن کې ایم فل کوم لګیا یم. ماشاءالله. ښه جي، اوس به موږ دې ته راشو چې دا نیوټریشن دی څه او دا زموږ د کتونکو معلومات دپاره چې دا د میډیکل د دې طب کم شعبه ده او دې نه به مخکې به موږ ځو چې دې نه فایدې څه دي؟ نیوټریشن یو میډیکل سایډ سره نیوټریشن هم دی
څنګه چې مطلب انسان بیماریږي نو هغه ته د دوايي ضرورت دی، دوايي نه ضرورت راځي. دا سه موږ ته نیوټریشن خوراک ضرورت دی. خوراک څنګه موږ خوراک به اخلو او هغه سره به موږ خپل لایف سټایل، موږ خپل ژوندۍ، خپل ارسه څنګه برابر او څنګه موږ به یو بیلانس ډایټ پاخلو او څنګه به موږ خپل لایف باندې اپلای کوو نو څنګه به موږ صحتمند پاتې کېږو. لکه د نیوټریشن چې کوم تاسو دا سبق ویلو د هغه خلاصه دا ده چې یو عام کس ته تاسو دا معلومات ورکوي چې هغه ته کومه غذا ضروری ده او څه قسمه لکه څه موږ خو دا لکه اوس کزیم یا زموږ چې کوم دا پښتانه دي او ټول پاکستان کې هر کله چې ملمه راشي نو اول خبره هغه د چرګ وي کنه. جی د چرګ او ورسره بیا غوښه او کباب. نو نیوټریشن موږ ته دا وایي چې آیا چرګ غوښه کباب تر څو حده پورې او دې کې څه دي؟ نه واقعي موږ پښتانه خلک یو، موږ ډېر ښه میلمستیا کوو. میلمستیا کې موږ پښتانه ډېر زیات مشهور یو. صحیح ده، ټیک ده، تاسو روړی چکن چرګ کباب تاسو روړی شي خو نه ضروری نه ده چې تاسو یو میلمانه راځي نو هغه ټول ټایم ته هغه ته چکن ضروری دی، پروتین دی چکن هغه. ها دغه پروتین دی، بالکل پروتین یو انسان ته مسل د پاره، مسل بیلډینګ د پاره هغه د پاره پروتین ضرورت دی. نیوټریشن تاسو د دا وایي چې خامخا د غوښه او چکن وغیرہ خامخا واخلي او دې سره تاسو سلاد وکي، تاسو چټنی ور سره وکي او تاسو یو مقدار کې ورته ورکي. دا څنګه ده چې تاسو یو ټایم کې نه ورته او ډیر زیات خوراک وکي نو د دې تاسو صحت باندې ډیر غلط اثرات پریوزي. صحیح ده. دا څنګه چې ملکه خبر وکړه زه په لږ وخت کې دا خبره بوزم او خاص کر زموږ چې کوم زیرو نه ګروت اخلي ماشومان خبره کوم. په ماشومانو کې د غذایی کمی چې کوم دي دا ډیر زیات اداغي ډیره غټه مسله. او بالکل زه دغه ماشومان چې کوم دغه خبرې ښکار دي چې را اغه ته د دې سيزونو ضرورت دی نو یو ماشوم ګروت لکه مېند په دې حواله باندې ډېر زیاتې خپي یاروي زموږ د ماشوم زیړ کیږي د خوراک نه کوي. بعضي ماشوم د مور پی نه وي نو دغه ماشوم د لپاره تاسو څه بیا هغه ته دغه کوی چې کوم ماشوم اکثر زیاتره د مور پی نه وي هغه د ماشومانو ډیره زیاته ده. نن سبا ډیره زیاته غټه مسله ده زموږ ماشومانو ګروت کې ډیره زیاته مسله ده او موریانو د لپاره اویرنس ورکول دا ډیر زیات یو ضروری مرحله ده. موریانو ته د لپاره خوراک د لپاره ټولو نه زیات ټولو نه غټه او ټولو نه مخکنه مرحله ماشوم د لپاره خوراک دی. څنګه چې ماشوم کیږي نو موریان خپل پي ورته نه ورکوي. ټولو نه مخکې د موریانو یو پي هغه ته وایي کولسترم، هغه زیړ رنګي، هغه وایټامین ای ریچ وایټامین ای سورس دی. خو موریانو ته هیڅ پته نشته چې هغه خپل ماشومان ته ورکي او کنه ورکي. اکثر موریان وایي چې دریم ورځ پس راځي، څلورم ورځ پس راځي، حالانکه داسې هیڅ نشته. موږ وایو چې ارلی انیشیشن چې یو غنټه څنګه چې یو غنټه پس ماشوم کیږي یو غنټه پس ورته شروع کوي. هغه هایلی ریچ انټي بایوټیک سورس اف ملک ډیر زیات قدرت پکې ډیر زیات دی. خو زموږ موریانو ته دا پته نشته. الته نه دا شروع شي بیا د بالکل هغه روټین هغه ورته نه ورکوي، فیډ ورته نه کوي ماشوم نه. هغه ماشوم بس هغه عادت هغه شنو هغه تاسو دا خبره هم کړې و بخنه غواړم چې دې سره لینک دا خبره تاسو دا وی چې دا مېندې چې دي اکثر دا فیډر یا چوسنی یا دا شی ډیر په اسانه تاسو دا وختي دا خبره کوله. بالکل دا یو مورم بنئ چې دا غب قدرتي خوده په پي ول نه ور کړی. د ار یو مور خپل پي خامخای مور پي پیدا کیږي. ځینې موریان وایي چې پي نشته وی بل نه خو هغه طریقه نه هغه پوزیشنینګ نه هغه اٹیچمنت نه نو دې کې ټول زیات مسلې راشي او ماشوم نه هغه پي پاتې شي. هغه نه پس هغه بوتل فیډینګ سٹارټ کی. بوتل فیډینګ انتهایی خطرناک سیز دی. ماشوم په چوسنی او بوتل باندې عادت شي هغه بیا خوله نه کولاوي، نور سيزونه د لپاره خوله نه کولاوي. هغه چې کله شپږ میاشتو پوره شي نو هغه بوتل باندې عادت مور بس چې وزګار نه بوتل وډک کی هغه به سمبر کې واچي ماشوم لور کې ماشوم کالار شي. حالانکه دا یو ډیر غلطه خطرناک خبره لکه ماشوم ته هغه غذا نه ملاويږي چې کم هغه غذا بالکل او دا یو ډیر زیات کریټیکل گروث او ډیولپمنٹ ماشوم دې ټایم کې ډیر زیات دا غي ډیولپمنټل سیل چې کم جوړیږي لګي. دې ټایم کې ماشوم ډیولپ کیږي لګي د هغه ته خوراک ډیر زیات ضرورت دی. خو موریانو بالکل دې طرف ته بالکل خیال نه. حالانکه پکار دی چې څلور من پوره شي نو هغه ته ورو خوراک ورکړي چې بالکل شپږ میاشتې پوره شي نو هغه پس هغه ته خوراک شروع کړي. مثلا ورته کھچړی جوړ کی، سافت خوراک ورته جوړ کی کنه. نرم خوراک داسې چې کھچړی ولا جوړ کی، داسې فرنی شو یا داسې کله کله دا وی چې کېله په دلیا کې دلیا ورته جوړ کی. ماسته په ډیر زیات هغه دی دا
کیله ورته ورکړي پروټین د ډېر زیات نو موریانې خواري نه کوي یا موریانو ته پته نه وي هغوی سره دا اویرنس دې کې د نیوټریشن کردار ډېر اهم دی خو یو خبره ما کوله چې دا ماشوم څنګه تاسو خبرو کړه چې ډېرې میندې اوس خو بلکې ډېره دا وشوه چې ماشوم وشي نو هغې سره چې کم سامان وړي هغې کې فیډر ځان سره وړي دومره هغې لکه نو کله کله داسې حقیقت هم ده چې میندې چې هغې دا شکایت صحیح هم وي چې پای نه وي نو آیا د ماشوم نه مخکې د میندو ته څه قسم خوراک پکار دی چې بیا دا شکایت نه وي د ماشوم کېدو نه مخکې ماشوم ګوره چېرته نه چې ماشوم پیدا کېدل چېرته چې جوړېدل ماشوم چې مور په ګېډه کې جوړېږي هغه ټایم مور ته ډېر زیات خوراک ضرورت دی هلته دریم څلورم میاشت کې یو کریټیکل فیز جوړېږي هغې ایج کې ماشوم آرګنز ډیولپ کېږي لکه ګردې شوې زړه شو دماغ شو که دلته مور خوراک سم ونه کو نو هغه ماشوم کې ټول عمر هغه ډیفیشنسیز پاتې نو سم خوراک څه وي لکه ډېر زموږ غریبي ده که نه بخښنه غواړم خو دې کې چې کوم د دوی خبره وکړه زه به هغه خبره لږه مخکې کوم او هغې کې دا دی چې څنګه ماریا منیر خبرو کړه چې څلورمه یا پنځمه میاشت شروع شي نو مور ته ډېر خوراک پکار دی دې کې شک نشته چې په دغه ټایم کې تاسو میندو ته څومره بهترین او ښکلي خوراک ورکولی شئ ماشوم به هغومره ښکلي او ښایسته او غټ وي او د صحتمند وي هغې کې د ټولو نه زیات څنګه چې ماریا خبرو کړه لکه په فروټ څونه ښه فروټ ورکوی شئ او څونه ښه پروټین وغیره دا څونه هغې ته خوش خوراک چې څه ته وایي په هغې کې بیا ډرای فروټ هم ډېر ضروري دی چې تاسو څونه ډرای فروټ دا خورئ خو دا سلسله به کوي څوک د هغې وجه دا ده چې زموږ په دې معاشره کې خاوند ښځې لا پټ څه شی والله که راوړی شي نه د خویندو نه راوړی شي نه د مور نه راوړی شي بیا ورته کنځل او وینا هم کوي دا کوي یقین کوي چې په پېښور کې خو نه خو زه په کلو کې خبره کوم زه کلیوال سړی یم نو ماته پته ده که نه چې یاره هلته به ته چې څه راوړې یا به غون کور له راوړې یا به ښځې لاډو راوړې نه نو ښځه غریبه هغه چې کوم ماشوم را روانې دي کور ته هغه ماشوم غریب کمزوري او صحیح ده او بل طرف ته دا هم ده چې شکر دی زموږ په کلو کې دې خبرې ته هم دا زما سوال و چې اکثر زموږ چې کوم ده همدا شکایت دی چې غریبي ده دومره نشو لکه نور ماشومان هم دي کور هم دی یو کس ګټي ټولې خوري یا داسې نو هغې کې بیا تاسو نه زما سوال دا دی چې تاسو هغه اسان چې کوم هر وخت موجود خوراکي لکه د پیسو او څه خاص پټ پټ راوړو څه چې پکې نه وي که نه هېڅ خبره نه دی بالکل ښه ټیک خبره کړې ده زموږ هغه میندې او هغه خویندې کوم چې ابجیکشن کوي په دې خبره باندې هغوی ته هم د یو سوچ بدلېدو خبره ده هغوی ته پکار ده چې خپل سوچ دې بدل کړي واقعي ستاسو کور کې یو شته یو داسې کس دی چې هغې ته ضرورت دی د هغې د غذایي ضرورت خیال کول ستاسو ذمهواري ده د دې د نارینه د خویندو او د هغې میندو ضرورت دی چې هغې د دې چې څونه نن سبا هغې سره روان دي کم هغې ته پکار دی چې دا پوه شي په دې خبره باندې دا یو بیماري نه ده دا یو ډیولپمنټ سټیج دی دا یو لایف سایکل دی د مور دپاره پکار دی چې هغه هم سوچ بدل کی او مور خپل هم سوچ بدل کی او هغه هم یو بیلنس ډایټ باندې راشي نه صرف هغه چې لکه یو خوراک باندې زموږ دا سوچ چې لکه جست پروټین واخلو نه بالکل هم نه هغه هر یو ګروپ سره اټیچ کی هغه د فایبر واخلي هغه د منرالز واخلي هغه وایټامینز لکه دا فایبر منرالز چې تاسو وایي دا به د کم غذا کوي دا به ټیپر کی دا به ساګ کی دا به کم تاسو به لکه په اسانه چې موږ زموږ دا کتونکي پوه شي چې لکه عام یو چې کور کې ښځه ده هغه چې ښه غذا چې اخلي نو هغه به څه خپل غذا کې شاملوي لکه د غوښې او د چکن او د چرګ نه علاوه صحیح شو داسې ده چې اوس پروټین مونږ اخلو ضروري نه ده چې هغې دپاره تاسو غوښه او چکن همیشه تاسو وریجې پخې کوئ هغې سره لوبیا پخه کوئ دا یو بالکل یو ښه پروټین سورس دی صحیح ضروري نه ده چې تاسو غوښه وخوري تاسو وایټامین تاسو ته پکار دی وایټامین ډي ښځو دپاره نن سبا هډوکو ډېر زیات مسله ده پکار دی هغې پی نسکي نو وایټامین ډي د هغه شو کیلشیم شو دا ټیپر کې ډېر زیات ښه میلاویږي تاسو هغې نه اخیستی شي او تاسو ته پکار ده چې تاسو هر یو ګروپ نه اټیچ کوئ داسې نه ده چې یو کس دی نو خالي سبزي خوري هغې ته ډاکټر ویلی دی چې سبزي خوره نو هغه به ټول ټایم سبزي خوري نه بالکل هم نه هغه یو ټایم کې سبزي به پخوي یو ټایم کې وریجې پخوي یو ټایم دال پخوي ورسره ماسته چټني سلاد او دالونو کې هم پروټین دي که نه څونه دالونه چې دي تقریبا دا ټول پروټین دي او سیریلز کې موږ سره پروټین شته نو هغې ته پکار دی چې خپل هغه پروټین هلته نه پوره کوي او فایبر خو چې څونه دي نو هغه ټول څونه
سبزي چې دا غونډه فایبر کې راځي بس تاسو هغه نه فایبر اغوستي شي او بار کې تاسو چې کوم خبر وکړه دا لکه دا سوچ ته بدلیدو دی او دا موږ ریکوست کوو دغه میندو ته او دغه خویندو ته چې تاسو په کور کې کومه داروندار ده یا د انګور ده نو دا ټیک ته چې هغه ته بس تاسو یا لکه بعضې خلک لږ جیلس یې غوسه کېږي یاره زموږ د ورور د دې ډېر خیال ساتي یا فلانه نه د دغه ځای نه سوچ بدل په دې کوي چې کوم ماشوم سره روان دی دغه ستاسو نوسۍ هم دی دا ستاسو روارم دی دا ستاسو د دې کور هغه ماشوم ته لږ سوچ وکړئ دې ښځې ته سوچ مه کوئ نو هغې ته سوچ که تاسو وکړئ نو زما په خیال چې دا معامله به ډېره ټیک ټاک شي دا قابله مېلمنه ده ماریا منیر خبرې کېږي دې حوالې سره د نیوټریشن حوالې سره لکه غذایي چې کوم اهمیت دی زموږ په دې ژوند کې هغه خو بېشکه دی خو ورسره دا ده چې دا غذا چې کوم غذایي مسلې جوړې شوي چې کله موږ ګورو چې څوک ډېر زیات کمزوري دي چا د هډوکو مسله ده چا څه نو دا زموږ د خپله لاس اخته شوي دي او موږ خپله د دې لکه ډېر زیات خیال نه ساتو چې څه وخت به څه خورو او څه به نه خورو خو موږ په دې کې دمې دوران یو کال راغلی پروفیسر حامد صاحب کال کړی او هغه ډېر زیات د لطیف بای نه ګیله من و چې دوی ډېرې مشورې ورکړې چې دا ورکوي نو هغه وی چې لکه حالات ته به هم ګورو چې حالات څنګه دي لکه هر یو کور به خپل چې کوم فاینانشل حالات یې هغې مطابق فیصله کوي نو په دې حواله هم ماریا ډېره ښکله خبره وکړه چې ضروري نه ده چې تاسو د ډېر هغه شیونه واخلئ چې ډېر زیات ګران وي هغه شیونه هم اخیستی شي هغه خوراک هم کیدی شي چې لږ ورته کې ارساني ټیک ده چې ګرانې دی خو الله فضل د ګراني سره هماغسې ذرایم دي یو ډېر اهم سوال چې څنګه تاسو خبره کوله چې زموږ چې کوم دا غذایي بیلنس دا به څنګه راځي غذا کې لکه زموږ دا عادت دی چې یا خو بالکل نه خورو سهار ناشته ونه کړه ووتو جاب ته لاړو بیا که چېرته وږي شو نو خلک څه وکړي سموسه وخوري یا داسې شی وخوري چې ډېر آیل یې دغه بیا ورپسې نه خوري بیا د اوده کېدو نه مخکې ښه ډېره ډوډۍ وخوري اوده شي نو دا ډېره زیاته غلطه خبره تاسو په دې لږ رڼا واچوئ عادت دی دا موږ نن سبا عادت جوړ کړی دی ماشومانو ته موریان میندې چې دي هغه یوزګاریږي نه سهار 6 بجې هغوی پسې وین راځي میندې ودی هغوی ورته ناشته نشي جوړلی زموږ ټولو نه زیات ریسرچز په دې بریک فاسټ باندې شوي دي بریک فاسټ انتهایی ستاسو منټل ډیولپمنټل دپاره هغه ماشومان کم چې بریک فاسټ کوي او سکول ته راځي او هغه ماشومان چې کم بریک فاسټ نه کوي او سکول هغه اکټیویټي دا غي لرنینګ اکټیویټي ډیر زیات کم دي څوک چې ناشته نه کوي دا سروې شوی دی بالکل زموږ ریسرچز په دې شوي دي ډیر زیات ناشته باندې نو ناشته کول ډیر زیات ضروری دی زموږ یو تکون جوړو چې ناشته بالکل ښه مقدار کې کوئ ښه زیات کوئ ناشته هغې نه پس چې دی نو تاسو د غرمې روټۍ هغې نه لږ کم خورئ او هغې نه پس چې شپې روټۍ ده نو هغه ډیر کم خورئ خو خورئ خامخا نو موږ یو تکون شان جوړو چې داسې تاسو ناشته ډیر زیات ضروری دی ناشته تاسو به خامخا کوئ چې سموشي ناشته ډیر ښه پراپر ناشته کوئ هغې کې انډا هغې کې پراټا هغې کې بټر دا تاسو ارګینک څیزونه اخلئ نن سبا زموږ مسله هم دا ده چې بهر فارمي څیزونه دي هغې بیا الټا اثر کیږي موږ وایو چې تاسو ارګینک هغه کوئ ځان دپاره ارګینک فارمینګ کوئ کورني څیزونه استعمالوئ نو ناشته ډیره زیاته ضروری ده هغې نه پس تاسو افس ته جاب ته سکول ته لاړ شئ تاسو هلته سموسې ملاویږي پکوړې ملاویږي تاسو هغه واخلئ برګر سینډویچ او دا واخلئ تاسو ته پکار ده تاسو ماشومانو له میندې دي لنچ پراپر لنچ جوړئ لنچ باکس کې ورکئ زیات نه زیات فروټ ولا ورکئ ډیر زیات ښه دی یو سموسه کې سم نشته امټي نیوټرینټ دی آیل دی بس نتھنګ ایلس هغه ډیر زیات هغه غلط اثرات دي نو تاسو چې کوم خبره کوي چې لکه بعضې شیونه داسې دي چې هغه اوس موږ وایو چې لکه اوس چې کوم اوس دغه بدل شوی دی لکه ټرینډ تاسو ته پته ده ښار کې اوس هوټلو کې آرډر کېږي پیزا راځي دا راځي هغه راځي خو پیزا کې هم هغوی وایي چې چکن هم شته دا شی نشته نو چکن چې شته پروټین شته نو دا شیونه ولې ټیک نه دي صرف هغه کې چکن نشته هغه کې بیا پروسس فود دی هغه کې میده ده هغه کې به چکن لکشن کوانټیټي کې دی موږ ضروری نه ده چې موږ هغه چکن باندې فوکس وکړو هغه کې نور زیات پروسس فود دی هغه کې ارټیفیشل سنتھیټک ییست استعمال شوی دی هغه کې نور ډیر زیات داسې څیزونه دي چې زموږ صحت دپاره نه دي ښه چیز دی موټاپا نن سبا وجه څه ده وړوکي ماشومان موټاپا شکار شوي دي وجه څه ده هغې وجه هم دغه ده ماشومان کورني خوراک نه خوري چې خبر وشي نو بس پیزا آرډر کی برګر دا بالکل ډیر تاسو خبره کوي جی لکه دا د هر کورنۍ لکه دی وخت چې دا سونه خلک مونږ ته ناست دي د پروګرام ګوري پاره کې زیاتره میندې او پلاران هغه د دې خبرې نه په دغه خلکو کې زه هم شامل یم
چې ماشومان د سحر ناشته ډیر په مشکله کوي بلکې اډوکې نه او په ډیر ځکه چې یو خو ډیر ارلی ته یو ماشوم را پاسه په جړه او زر زر واشروم ته بوزي چې شابه اوس ګاډي را روان دی دغه کو اله ګولې په جوړه کړي نو هغه وخت کې کته بذات خود وړو کې نه غټ سړی می نو هغه داسې زر زر ناشته د شي کولې چې پاسه یو دو کی دی وجنا تاسو څه خیال چې د ماشومان سره مند څه چلو کی لکه دا خوراک په پیسنګ کوي او هر ماشوم نه کوي خوراک لکه دی خو ویل چې کاغی نه خوري نو ورسره دی ورکی کنه او ټیک ده ناشته داسې خبره نه ده چې ناشته نه وکړي یو مور به پاسي هغه ورته ناشته جوړ کړي هغه ماشوم د پاره د مونځ عادت جوړ کړي مونځ وکړي هغه پاسيږي فرش ټایم وګورئ کنه داسې کو نه ده چې ټایم سٹارټ دی د سکول ټایم دی تاسو ماشوم پاسي هغه داسې نشي چې یو سیستا ته جوړ پروت دی په ټیبل باندې زنه منم چې ماشوم بنه کوي پکار دی چې موريانه وختي مې پاسي وختي دی ورته بریکفاست جوړي فاستینګ ډیر زیات شپې نه بجې نه ماشوم د شوی او سحر شپږ بجې هغه ډیر زیات 12 نه 13 غنټې هغه فاستینګ تیر کړي بالکل هغه بریکفاست ډیر زیات ضرورت یې هغه ته او هغه زړم کیږي خو پکار دا چې جوړ یو بل خبره چې ټایم هم کم دی او دغه خبرې ډیر دي لکه په دې دوران کې څنګه چې ملکه خالق وی چې دغه پروفیسور حمید او ساجد سے فون کړو چې تاسو کو چې کم پروګرام کوي لکه د خانانو ډایټ خای کنه یا د غټو خلکو ډایټ خای نو دې کې د غریبانو د لپاره لکه څنګه چې تاسو د فروټ خبرو کړل نو په دې فروټو کې او په سبزو کې بیا کم یو داسې کمبینیشن د دوانه کم یو سره ټلی کیږي چې هغه سبزی چې کم لکه اوس ټیپر ارزان دي خو کافي ارزان دي پورا غټ شاپر په 100 روپیا او په 50 روپیا دي چې پای کې 10 کیلو ټیپر نن سبا وخت کې کنه او دغه سينور ګوبي شو ګوپی او بهترین شی چې پاره کې ډېر سيزونه شامل دي سبزی او فروټ ټول چې دي نو دغه داسې دي چې هغه مینرل او وټامین ډیر زیات ریچ سورس دي داسې یو سبزی او داسې یو فروټ هم نشته چې پکې غذایی هغه نه اهمیت نه سبزیانه او فروټ زیات نه زیات خوري چې کم یم سبزی دا او کم یو فروټ دی هغه صحت لپاره بیا زموږ جب پخاله دا هغه ډیر زیات غلط طریقه ده مونږ به ساک پخو خبي هغه کو وړي به پکې واچو خبي میده کو پخو هغه وبته توي کو هغه او وبته وټامین چرته لاړل وټامین هیټ سنسټیو وي چې هغه تو اوور هیټ کې اوور کوک کې نو هغه ټول وټامینز لاړل هغه وانیش شول نو پکار دا چې د سبزیانه هغه دونه زیات پخای چې هغه نه ټول غذایت لاړو هغه هیڅ فائدہ نشته ټول نه زیات موږ ته د کوکینګ میتھډز د قتل پکار دي هغه د پارم سوچ کول پکار دي هغه طریقه هم د سکول پکار دي چې هغه دونه دي نه پخای خپل طریقه دی کوي ار یو طریقه اوس یو آلو دی هغه ته بیک کینو هغه کې دونه هغه نه دی هغه ستا په موټاپا او هغه ستا په صحت باندې دونه غلط اثرات نه چې هغه نه ته فرنچ فرایز جوړ کې هغه ته په تیلو کې پخای کینو هغه ستا باندې نو دا طریقه ده دا یو په خولو طریقه هم ډیر زیات میټر کوي نیوټریشن کې دام شامل دي چې تاسو ورته دام وایي چې لکه په خوا مندو ماته یاد دي کنه چې په خوا مندو بس لګه خواري کوله اکثر به د کلی کارو په تندور کې به ورواچول الوګان هغه الوګان برواته شو ماشومان ډیر په شوق خوړل مالګه تورمچ بالکل هغه ډیر زیات خوشي هغه ډیر مزیدار یو خو به خوندم خو بل داغه چې کم تاسو څه خبره کوي چې هغه کې کم سونه نیوټریانټس هغه از اټ از هغه کې ابزورب هغه کې وکنه هغه به تاسو مون خړل منجي به خړې الوا به خړ کېدا زماریا نه تاسو کوم سني ماشومان خو ورته لاس نه وړلي نه منجي خوري نه الوا خوري نه کیر خوري هغه خو ماغه پاپړې او ماغه سینډویچ او ماغه شي نه خوري نو دام د مندو کار دی بالکل د بند غلط عادت کړی دي مخکې ماشوم چې شینو هغه مند شروع نه چې ورځ پیدا شي هغه نه موريانه مند بالکل د خوراک خیال نه ساتي ځان بلکې زه یو خبره دي سره ایټ کما چې په سونه مند دي هغه د چی او چی کم چې شپږ سيزونه دي چې د چی نه شروع کیږي هغه چی بنور کې شپږ بنور کې اغي کې ماشومان ته بیا به هغه ماشومان چې کوم دي دغه خوراک بم ټکی دغه صحت بم ټکی ایبا چې څه شي دي چناچور چاکلیټ چینګم چپس اور داسې چینی
چې کوم هغه وجه هم دغه چې ماشوم چې څنګه خوراک قابل شي چې خوراک پيونه چې هغه خوراک تواړي نو د میندې مغه پیسې ولور کی هغه دکان ته لاړ شي خپل مرزي چپس هغه ټیسټ ډیولپ شوی نه میندې هغه ته سبزی نه پخ کړی ورته سوپ ورته نه دی جوړ کړی هغه ډیر خدای ټیک توې کنه لکه ماغه چې می پورا نکړه کنه شپږم می پورا نه ک پینځه می چای چې کوم دی نو تا چې ماشوم سکینو دا هغه لوګه ختمه کی بالکل چای چې یو کپوس کی نو ماشوم لوګه ختم شي هغه بیا نور خوراک نه کوي دا هغه صحت ځکه نه جوړیږي چې چای لکه چینګم چاکلیټ دا قدرتي دي چې ستا یو دغه لګیدل دي سنسر لګیدل دي او چې ستا بدن ته خوږوالي ورشي دا غي یو مقدار دی او هغه مقدار ستا پوره شي نو هغه لوګه ختم هغه زما ډیر ضروری سوالو چې اکثر د کالج یونیورسيټي جنکه یا چې کم کور کې دي په مخ ترسری راغلی نو د دې هم څه نیوټریشن کې څه دغشت راغیم څه د دې همدغه خبره بیلانس ډایټ کمې ده هغه داسې چې ریچ وایټامین ای وایټامین ای ها دا نو وایټامین ای او ای کم سبزیانو کې خاص توګه باندې وایټامین ای چې دی گاجر چې دا گاجر دا ډیر زیات سورس دی وایټامین ای دینه علاوه چې دی دا ټیپر شو دا آلو شو دا غشو دا مټر شو دا وایټامین ای ریچ سورس دی دینه علاوه سم هیلدی فیټس دي دا غم وایټامین ای ډیر زیات دی پکې نو خبره دا ده چې هغه بیلانس ډایټ نشته غوکه نو موږ داسې لار شو چې هغه د باډي کې فری ریډیکلز جوړيږي داسې د سبزیانو کې داسې فایټو کیمیکل سي چې هغه موږ د ایڈورس افیکټ راوړي لکه ایجینګ شو د مخ سکین دا بل ورځ ما یو ریسرچ ویلو چې هغه کې لیکلو چې 35 days کې زموږ د سکین چې دا ریپلیس شي وات ایور وی ایټ موږ چې کم یو خورو هغه زموږ بدن حصہ جوړ شي د زموږ د جګر چې دی د معده شو دا 30 days اخلي هغه یو نوې جګر جوړيږي هغه وجه دا چې موږ فاست فود خورو او موږ آیلی او موږ د هغه خورونو هغه نه زموږ حصہ مغه موټاپا لکه زموږ نه بدليږي زموږ هغه مخ یا چې کوم جسم دی هغه نه بدليږي هغه اډاپټ کی کم خوراک چې موږ هغه استل شوی هغه اډاپټ کی د باډي ضرورت مغه هغه نه پس هغه بالکل هغه عادت ختم شي هغه د سبزیانو هغه فروټ هغه دالونه هغه یو بیلانس ډایټ عادت پکې ختم شي تاسو به چې کوم نور زموږ کتون کې دي جنکایم دي الکان دي از تاسو پروفیشن دي نیوټریشن جی بالکل سبا هغه ته پیغام ورکوي دا چې لکه دی فلټر چې راځي خلک ورن سبا ګوري چې سکوپ دی چې سکوپ دی بهر ملک کې ډیر سکوپ دی نو تاسو سبا یې چې بهر ملک کې خپل ټول نه زیات سکوپ موږ خپل ملک کې دی زموږ د قدر دا چې زموږ خپل د نالج خپل په ملک کې هغه کوی انویسټ ډیر ضرورت دی دا موږ چې نوجوانو زموږ د تعلیم زموږ ایجوکیشن دا زموږ ایسټ دی موږ خپل په ملک باندې انویسټ کو پکارم دغه دا زموږ ماشومان مورټیلیټي ریټ 50% ده موږ یو انډر ډیولپینګ کنټری یو پکار دا چې موږ زیات نه زیات دي طرف ته راشو زموږ ما سره چې نورم څوک چې غریب مرګریم دي دا ټول دي طرف ته راشي د سبا ټول چې بیماریاں دي امدغه وجه نه ټیک شو ډیره زیاته مهرباني تاسو دراتګ او یو جهان مننه چې تاسو را لې موږ سره په دې سټوډیو کې کېناستئ پر بیا هر کله ګرانو قدمو تاسو ته په پی ټی وی نېشنل خیبر پختونخوا ټایم کې وایو خبرونه تاسو اوریدل د ملک حالاتونه هم پکې خبر شوي او خبره مونږ کې دا او هغه کې مخیل کېږي په خبرو دوران کې د کرونا وایرس خبرو شول او په کرونا وایرس باندې بز سره بدون و چې کله هم تاسو ارزه کې یعنی دا خو د مخ کې نه خبره ده چې ماسک اسیم اچول په کار دي دغه وجه دا چې دومره زیات ډست چې د خلکو د الرجی مسلې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه ډست چې زمونږ تیر شي نو زمونږ سینه ریشه دا ټول سيزونه بیا شروع شي او هغه سره زکام هم مسلې وي او دغه نه علاوه نور ډیر داسې بيماري چې هغه په دغه ډست کې مونږه تیر کو او ځان ته مختلف قسمه بکټریا هم خېټه ته زمونږ لاړ شي او د مختلف قسمه بيمارو سبب جوړ شي خو دا غینه مخکې څنګه زمونږه 1400 کال مخکې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی چې یاره صفائی چې کوم دی نو دا نیم ایمان دی نو صفائی ډیر جو بهترین شی دی کله هم چې تاسو خوراک کوي یا چا سره ملاو شي یا ټول ورځ تاسو اکثر ملاویږي خلک یو بل سره لاس ملاوي نو د لاس ملاولو سره یا د نور سيزونو سره کلم چې تاسو بیا په دغه لاس باندې سخوري نو د صابون سره صفا سوتره وینځي چې کله د صابون سره صفا سوتره وینځي تاسو لاس په پاک شي او چې لاس پاک شي نو څه قسمه بکټریا یا جراثیم چې کوم دي نو هغه بس تاسو
خېټې ته نږي. نو دغه سي د مختلف قسمه بیمارونو هم بچ کیږي او الله پاک دې کې خدای پاک دې زموږ د پاکستان زموږ د خپل وطن دغه موذي مرض نه پامن کې وساتي. خدای دې دا مرض په چا هم زموږ په وطن کې نه راولي او الله پاک دې زموږ د ملک ته نه انټر کوي ځکه چې انتهایی خراب او خطرناک مرض دی. نو په ټوله دنیا کې خلک ډیر زیات یریدلي دي او د یری شی هم دی خو بیا هم مونږ ته په دغه موقع باندې د الله یاد پکار دی مونږ ته الله طرف ته رجوع پکار ده چې یاره خدای پاک ټایم ټو ټایم داسې خلک چې باغیان شي الله پاک عذاب راولي داسې ده کنه خال ده. ډیره خپل خبره ده نن سبا دا نه یوازې دا نه چې ګینه مونږ دلته دا خبره کوو پوره دنیا کې پوره نړۍ کې دا خبره خبره ده چې لکه د دې احتیاط وسنګي او د علاج خو بهر حال ماغه څنګه چې دا هغه سده په علاج کې ټولو نه علاج په چاینا کې ده لکه چې هغه ور سره مخ شوی دي په دې علاوه زموږ او بس هغه په تقریبا قابو هم مونته دی اوس لکه د ویکسین زما خیال دی چې صحیح ویکسین وته ول کېږي دا مونږ ته هم دا پکای چې خپل ماشومان او خپل کورونو کې کور چې دی کوي چې دا کور چې دی اول مدرسې اول د ماشوم نو چې کور نه دا تربیت چې هغه بلاسونه صفا سوتره وینځي د خوراک نه مخکې او بیا 15 وخت موږ چې کلا وی نو خامخا انسان جسم صفائی د انسان لاسونه صفائی دي کې د کرونا وایرس کې دا یو تحقیق او دا خیم بار غیغ دا وایي ټول ډاکټران هم دا خبره کوي چې کله تاسو دا وینو وی زیات تر وی دا وبچ دي کنه هغه تاسو سکي او پوزه کې وی دا او لکه بیا چوي نو دا څه شو زموږ چې کوم موږ منځله چې ځان تیارون او دا پکې تاسو خبره چې ډیر مخکې مونږ ته دا ویل شوی دي نو کله چې موږ خپل ماشومان په دې پوي کو چې دا تاسو چې پهله خبره دي کې دا چې صفائی لاس وینځل ډیر زیات او خوراک نه مخکې خوراک نه پاسم اسې هم چې لوبیو کې ماشومان راشي نو پکار چې لاس وینځي بیا چې کله موږ باندې مختشي کوم شران دي هغه هم او کوم ماشومان دي هغه هم چې موږ کوي نو خامخا هغه بیا لاس هم صفائی خلبم کنګالي نو دا صفائی هغه تاسو ویل چې نیم ایمان دی نو واقعي چې صفائی برکت دی زه خو دا وایم موږ وختي یو ځکه ناسو نو دا خبره کوله چې دا د الله ډیر زیات لوی رام دی په پاکستان چې تر اوسه پورې چې کم مریضان اوس کې دا ټیسټ شوی دی یا پازیټیو هغه ټیسټ راغلی دی هغه کې ډیر خوشویم دي او د ډیرو علاج کیږي هغه خطرناک خط پورې نه دي تللی یعنی تاسو وګورئ چې زموږ چې کم گاونډي ایران شو چاینا شو دا دې کې دومره ډیر زیات دا وایرس دی خدا الله فضل دی بیا زموږ د صفائی عادت بیا صفائی سره چې تاسو ور سره دا هم عادت ندي د خوراک عادتونه هم دي. جی بالکل څنګه چې خبره وکړه ملکه نو دغه خبره لکه دغه صفائی ډیر ضروری دي چونکه زموږ ټایم هم دغه نږدې دي چې تاسو نه اجازه توالو خو په دغه دوران کې یو څو ملګرو ټلیفون کالز کړو نیکي او د یونیورسيټي روډ نه صابر استاد یونیورسيټي روډ نه ټلیفون کړو تاسو ډیره زیاته مننه او څو ملګرو چې موږ یاد کړو یا ټلیفون کالز کړی موږ ته نه ملو شوی دا غي ټولو زموږ شکریا ادا کوو او مننه کوو خو موږ به الو اجازه او موږ سره یو سندره ده رخي مې تکن زما کچکو پیجنی رخي مې تکن زما کچکو پیجنی گل سانګستا دکلی خلق ما ټول پیجنی گل سانګستا دکلی خلق ما ټول پیجنی